نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تجارت پا اموالو کی اللہ جل مجلوہ پا مسلمان بندہ باندی زکاة فرض کرے دی. د شریعت پرنا کی د تجارت مال معنی او مطلب داری چی کم سیس مسلمان د اغشتو په وخت کې د خرڅ په نیت باندې واخلي نو دغسې مال ته ویل کېږي مالی تجارت. د هغې تعلق د زندګۍ د هر اړخ او د هرې شعبې سره کم کس چې د خرڅ په نیت څه شی اغشتی دی نو که چېرته دغه کس باقاعده په عام عرف کې معاشره کې تاجر ګڼلی شي نو هم دغه حکم دی، او که عرفاً تاجر نه دی کاروبار د سره کوي نه سرکاری نوکر دی او یا هیڅ کاروبار نشته دی او یو څیز یې واغشت او د اغشتو په وخت کې نیت دا و چې دا به خرڅوم نو بس دې مال ته مالي تجارت ویل کېږي. په دغه مال کې په مسلمان باندې زکات فرض دی چې کله نصاب ته رسي. که یو مسلمان د اغشتو په وخت کې یو څیز د خرڅ په نیت واغشته میاش پس هفته پس کال پس 2 کال پس د نیت بدل شو چې بل دا به زه ځان نه ساتم او خرڅوم یې نه نو به د نیت په بدلېدو سره د هغې هغه زکات هم راتلونکي ژوند کې ختم شو. پلاټ دی، موټر دی، دکان دی، کور دی او د خرڅ په نیت یې اغشتی دی 3 کاله پې تیر شو هر کال یې د زکات ورکولو او په 4م کال یې دا فیصله وکړه چې بس په دې کور کې به زه پخپله اوسېږم نه خرڅومه نو اوس راتلونکي وخت کې بیا په دغه کور کې به د باندې زکات نشته. د تجارت په مال کې
زکات فرض دی خود تجارت د مال دو قسمه قیمتي یو ته قیمتي خرید وی او دویم ته قیمت فروخت وی یو د اغشتو قیمت دی او دویم د خرڅ قیمت دی نو د تجارت په مال کې به زکات ورکې او د مالیت او قیمت به لګي د فروخت د کال د پوره کېدو په وخت کې په عام مارکیټ کې چې د هغې کم نرخو نو د هغې په حساب سره به زکات ورکې که ریټ یې کم شوی و نو زکات به کمیږي او که ریټ یې زیات شوی و نو زکات به زیاتېږي عامو سیزونو کې خو د سړي ذهن ته دا خبره نه رسي لیکن په موجوده زمانه کې سونه د نن 20 کاله وړاندې یوې زنانه سره 20 تولې کالي و نو د هغې قیمت 1 لک روپۍ هم نه جوړېده او موجوده زمانه کې د 20 تولو قیمت هغه لکونو ته رسي نو دغه زنانه د نن 20 کاله وړاندې د 20 تولو زکات ورکړی دی مثلا په 3,000 توله وه نو 80,000 شو او اوس په 3 لکه شوه نو 80 لکه شو نه هغه وخت کې زکات د 80,000 ورکړی و او اوس به زکات د 80 لکو ورکړي او که راتلونکي کال کې د سونې ریټ راپرېوته دغه د 80 لکو سونه 40 لکو ته راکوزه شوه بیا به زکات د 40 لکو ورکړي دا مسله قیمتي ځایونو کې چا پلاټونه اغشتي نو د نن 20 کاله وړاندې د هغې قیمت کم و په 2 لکه 3 لکه 4 لکه مرله وه او اوس په 40 لکو روپیو ته مرله رسېدلې ده نو کم پلاټ چې دا کم مسلمان په کم ځای کې هم د خرڅ په نیت اغشتی نه او نو دی به هر کال د هغې زکات هم ورکوي او هر کال د کال د پوره کېدو په وخت کې چې د دغه پلاټ مارکیټ کې چې کوم قیمت و په هغې حساب سره به یې ورکوي کراچۍ کې د مال واغشت چین کې د واغشت جاپان دوبۍ کې د واغشت له 1 کروڑ روپو او د دنیا خرچې هم پې وشوې یې خبر ته راورسېده د هغې قیمت 1.5 کروڑ روپو ته ورسېده نو زکات به د 1.5 کروڑ روپو ورکړي دا عام طریقه ده او ډېر خلک وایي چې د قیمتونو پته نه لګي نو اندازتاً به قیمت لګي یو او دویم کوشش به دا کې چې د خپل حد نه زیات ولګي چې ستا په خیال کې دا دي چې دا شی د 1 لک روپو دی نو ته د هغې اندازه د 1,20,000 روپو ولګي چې زکات که ډېر لاړو نو خیر دی خو چې د خپل حد نه کم نه او مشهوره ضابطه ده قانون دی چې کم اړخ انفع للفقراء فقراء مستحقینو ته پکې فایده زیاته او احوت احتیاط پکې زیاتي نو په هغې باندې عمل کې ستا په اندازه د یو څیز قیمت 1 لک روپۍ دی اوس تا هم 1 لک ولګولو کېدای شي چې دا د 1 لک زیاتي نو چې کومه زیاتو د هغې زکات در باندې پاتې شو نو دا د احتیاط نه خلاف شو او بل دا دی چې مستحقینو ته پکې نقصان شو
او که یو شی د 1 लाख روپو دی او دا اندازه د 1,10,000 روپو لګوله او حقیقت کې د هغې قیمت په مارکیټ کې 1,05,000 روپیو نه زیات به د 500 روپو زکات ستانه زیات لاشي نو هغه د صدقه شو خیرات دی شو یو عامه فارموله او ضابطه فقهاو ذکر کړی ده او هغه دا ده چې یو دي د تجارت اموال تجارت او دویم سیز دی اسباب ذرائع او آلات د تجارت یو هغه مال دی چې هغه په خپله خرڅېږي را خرڅېږي او یو هغه مال دی چې د دې مال د خرڅېدو دپاره او د اغشتو دپاره وسیله او ذریعه ده نو د همیشه دپاره زکات د تجارت په اموالو کې دی د تجارت کې چې کوم وسایل دي ذرائع دي اسباب دي اگر چې د قیمت په لحاظ سره اگر ډیر زیات قیمتي وي خو په هغې کې زکات نشته د یو سړي دوکان دی او خپل دوکان دی خپل ذاتی جایداد دی او د هغه دوکان قیمت دی 2 کروڑ روپے او د په دغه دوکان کې چې کوم مال پروت د خرڅېدو د هغې قیمت 1 لک روپۍ نو دا دوکان دا په خپله د تجارت مال نه دی بلکې دا د تجارت لاره او ذریعه ده نو دا دوکان په مالیت کې زکات نشته اگر چې هغه کروڑونه دي او هغې کې چې کوم مال پروت دی هغې کې به زکات ورکړي دغه رنګې یو مسلمان میل دی کارخانه ده فیکټري ده د کروڑونو روپو مشینري پکې لګېدلې ده هغې کې زکات نشته بلډینګ باندې کروڑونه لګېدلي دي هغې کې زکات نشته ځمکه یې وله په کروڑونو اغشتې ده هغې کې هم زکات نشته کم ترانسپورټ پکې دنده چلیږي را چلیږي د مالونو سپلای دپاره هغې کې هم زکات نشته ها چې کم مال پکې تیاریږي د خرڅ په نیت نو که هغه تیار شوی مالي هم به د هغې زکات ورکوي او که خام مال پکې پروت وي دا تیار شوی نه دی د هغې زکات به هم ورکوي د یو مسلمان لس دوکان دي او په خپله په یو دوکان کې هم دوکانداري نه کوي دا لس واړه دوکانونه یې مختلفو خلکو ته په کرایي ورکړي دي نو د دغې لسو دوکانونو په مالیت کې زکات نشته د هغې نه چې کومه کرایي راځي او بیا په هغې کې چې کومه په منځ کې لګي هغې کې هم زکات نشته د کال د پوره کېدو په وخت کې چې کومه کرایي جمع شوې نه او هغه نصاب ته رسي او یا ورسره نور مال دي د هغې سره یو ځای کې نصاب ته رسي د هغې زکات به ورکوي د یو سړي پلازه ده او هغه د کروڑ روپو ده او په کرایي باندې ورکړې ده مختلفو خلکو ته نو د پلازي په قیمت کې او د هغې په ځمکه کې زکات نشته دی او د هغې نه چې کوم کرایي راځي هغې کې زکات شته دارنګې د یو سړي هوټل هغې هم دغه مسله ده او یو سړي ځمکه په بیه اغشتې ده او واړه واړه کورونه یې پکې جوړ کړي دي خلکو ته یې په کرایي ورکوي په کرایي لګېدلي دي او یا نه دي لګېدلي چې د کرایي په نیت یې جوړ کړي وو
نو د هغې په مالیت کې زکات نشته دی. کومه کرۍ راغونډېږي او د کال په آخر کې ورسره څومره جمع وي او نصاب برابر وي نو د هغې زکات به ورکوي. یو سړی پراپرټي ډیلر دی او د هغه کاروبار دا دی چې یو دکان اخلي او بیا یې خرڅوي، دکان اخلي او بیا خرڅوي. نو که د دغه سړي سره یو دکان هم نو هم به د هغې زکات ورکوي. یو ټیکېدار دی کورونه جوړوي او بیا یې خرڅوي، جوړوي بیا یې خرڅوي. 5 مرلې پلاټ یې اخیستی دی او کور یې پرې شروع کړی دی، نیم دی یا پوره دی، خو چې کله کال پوره شه نو دی به د دې کور که پوره و د پوره کور او که نیمګړی و د نیمګړي کور قیمت به ولګوي او د هغې زکات به ورکوي. یو سړی بارګین یې جوړ کړی دی او د کرۍ دپاره د رینټ دپاره یې پکې 10 موټرې ودرولي دي او مختلفو خلکو ته د روزمره په بنیاد باندې او یا ماهانه یا هفتوار په بنیاد باندې په کاري ورکوي. نو د دې 10 واړو موټرو په مالیت کې په د باندې زکات نشته دی، اگر چې هغه یو موټر د 100 لکو روپیو او بل اړخ ته ورسره څنګ په څنګ باندې بل بارګین والا دي او د هغه سره 10 موټرې ولاړې دي او دا 10 واړه د خرڅولو په نیت باندې ودرولي دي، نو بیا به دغه سړي باندې په دې 10 واړو کې زکات شته، زکات به ورکوي. یو سړی ټرانسپورټر دی، بسونه یې دي، ټرکونه یې دي، غټې غټې ټریلې دي او په کري باندې چلی را چلی. نو د یو بس د یو ټرک د ټریلې لکونه روپۍ قیمت دی، زکات پکې نشته. د هغې نه چې کومه کرۍ راځي او بیا د ده کال چې کله پوره کېږي هغه ټوله کرۍ چې کومه د سره صافي پاتې ده د هغې زکات به ورکوي. او که د کال په منځ کې پیسې راځي دی به بل بس اخلي، پیسې راځي دی به بل بس اخلي، پیسې راځي دی به بل بس اخلي، یا پیسې راځي دی به بل دکان اخلي او د کرۍ په نیت، پیسې منځ کې راځي او بل کور پې اخلي د کرۍ په نیت، بیا به د باندې زکات نشته دی. چې پیسې ورسره نقد نه جمع کېږي زکات هم نشته. دغه رنګې چې کوم خلک د کراکرۍ کار کوي او ودونو کې غمونو کې خادو کې کراکریانې خلکو ته په کرۍ ورکوي، نو که دغه کراکریانې ورسره په ګودامونو کې د لکونو روپو وي د هغې کې زکات نشته دی. د هغې نه چې کومه کرۍ راغونډېږي هغې به زکات ورکوي. او بیا کومې سوزکیانې ودرولي دي او شازورونه یې ودرولي دي او سپلایي کوي هغې کې هم زکات نشته دی، ځکه هغه اموال تجارت نه، هغه د تجارت اسباب دي. دغه رنګې یو عالم دی او د هغه سره په کور کې کتابونه دي او د لکونو روپو کتابونه دي، خو دغه کتابونه د کتو په نیت باندې اخیستي دي، د خرڅ په نیت نه دي اخیستي. نو که دغه کتاب داسې کتاب وي چې په کارونو کې هم د هغې د کتو موقع میلاو نشي، خو هم په هغې کې ورباندې زکات نشته دی. دا مونږ ته بدلېږي، بعضې وخت کې به یو کتاب 2 کاله پروت وي او نه به پکارېږي، او بعضې وخت کې یو مسله را پېښه شي بیا به ورپسې ګرځي بیا به په یو کتاب کې را پیدا شي، او چې هغه کتاب در سره نه بیا به یا ورپسې مکتبو ته ځي یا به یې د بل عالم نه راغواړي. او کم دکانداران مثلا جګي مالکي دي او ګودامونه یې دکانونه یې د کتابونو نه ډک دي او د خرڅ په نیت باندې پراته دي، نو بیا هر کال په دغه دکاندارانو باندې د دې
کتابونو زکات شته په دغه کتابونو کې قرآن مجیدونه هم پراته وي که نه نو د هغې قیمت به هم لګوي او د هغې به هم زکات ورکوي ځکه هغه مصحف هغه کاغذونه او هغه لیکایي خو د خرڅ په نیت باندې هغه ایښي دي په دوکان کې نو دا عامه ثابته ده عام قانون دی ګجر دی او د دنیا میخې ساتلی دي او یو میخه د 2-3 لکو روپو ده یو غوا د 2-3 لکو روپو ده او دا د ساتلی دي د پیو په نیت پیتی راځي او هغه پی خرڅوي دا میخې دا غواګانې د پخپله د دې هغه سرونه د خرڅ په نیت باندې نه دي اغوستي نو په دغه ګجر باندې د دې میخو او د غواګانو په سر کې زکات نشته کمی پی خرڅوي او هغه پیسې راځي او جمع کیږي او کال پې واوښتلو څومره به چې ورسره جمع وي د هغې زکات به ورکوي او د دې متبادل د زناورو کاروباري دي زناور اخلي او خرڅوي اخلي او خرڅوي نو بیا که د هغه سره یو څاروی په کور کې ولاړو او اغشتې په دې نیتو چې دا به زه خرڅوم نو د یو څاروي قیمت هم نن سبا لږ 2 لکه روپۍ دی نو بیا په دغه سړي باندې په دغه یو څاروي کې هم شته یو سړی زمیندار دی په سونو جریبونو ځمکه یې ده او د هغه ځمکې د اړولو دپاره د کرلو دپاره یې قلبې ساتلي دي ویانې ساتلي دي او د یوې قلبې قیمت لکونه روپۍ دی نو د دغه زمیندار باندې نه په ځمکه کې زکات شته او نه د دې قلبو په سر کې ورباندې زکات شته ها چې کوم ځمکه وکري او د هغې نه چې کوم حاصلات راوځي د هغې کې بیا په د باندې زکات شته دا عام اصول عامه طریقه ده دغه رنګې نن سبا لکه عام رواج دی ډاکټران دي او ګڼ ډاکټران راجمع شي او اسپتال جوړ کړي کرونو روپۍ ورباندې ولګي بلډینګ باندې هم په ځمکه باندې هم او بیا هغې کې چې د ټیسټ او د ایکسرو ماشینونه پراته دي هم د لکونو د کرونو روپو وي نو په دې کې په هغوی باندې زکات نشته دي ها د دې اسپتال نه چې کومه آمدني راځي په هغه آمدنۍ کې زکات د یو سړي پریسونه دي چاپخانې دي د دنیا کتابونه چاپ کوي رسیدونه چاپ کوي رجسټرونه کاپي چاپ کوي او دا یو پریس قیمت لکونه روپۍ دی نو د پریس او د هغې د جایداد او د هغې د ځمکې په قیمت کې زکات نشته دی د هغې نه چې کومه منافع راځي ګټه راځي هغه ګټه که په خپله نصاب ته رسېده او که په خپله نه رسېده نور مال ورسره و د هغې سره به یوځای کړي د هغې نه به زکات ورکوي دا عام اصول دی عامه طریقه ده د تجارت په اموالو کې نو دا هغه اموال سره سپین نغدي روپۍ مالی تجارت او د دې 5 واړو یا د دې بعضو مجموعه چې دا راجمع کې په دې کې شریعت زکاتونه فرض کړي دي د دې نه علاوه چې کوم څیزونه د مسلمان زیري استعمالي یا د هغه د زندګۍ بنیادی ضرورتونه دي نو هغه کې زکات نشته نو سبا د الله فضل د هر سړي په کور کې 2-3 موټرې ولاړې دي او د یوې موټر یو موټر قیمت لکونه روپۍ دی زکات پکې نشته او د یو سړي کور د دنیا د فرنیچرونو ډک دی زکات پکې نشته د بسترونو ډک دی زکات پکې نشته د کمبلونو ډک دی زکات پکې نشته دی اگر چې هغه کمبلې کلونه تیر شي او هغې کې چې د میلمه څه نه ملي حدیث کې راځي لا تجعلوا بيوتكم قبورا وإذا خپلو کورونو نه ادیرې مه جوړوئ نو د دې حدیث ډېرې معنی دي یو معنی دا ده چې مړی په کور کې مه خښوه
ځکه چې مړي دې په کور کې ښخ کړه د کور نه دي هدیره جوړه کړه او یو معنی پنځه شپږ معنی علما کې یو معنی دا هم کوي چې د کور نه هدیره مه جوړه کله کله پکې خلک مېلمانه کوه ځکه چې کلونه تېر شي او د کور دروازې دې څوک مېلمه ونه دي ویني نو د دې مطلب دا شو چې به دا خو هدیره ده ځکه په هدیرو کې څوک مېلمانه کېږي نه ځان د بار نه الحمدلله موږ خو په زارو باندې خلک شروع خو د چا دعوت نه قبلو خو د کور هدیره مه جوړه زمونږ استاد دی ژوندی اوس هم دیر باباجي په هغه وخت کې ځوان چې موږ ته کتابونه وي نو هغه وایي چې میلمه د چا کور ته راشي نو سل برکتونه د ځان سره راوړي او چې بیا کله واپس ځي نو یو برکت د ځان سره ویسي او دا نینان وي د کوربه په کور کې پرېږدي په شروع کې اسلام کې دا مسله وه چې ضیافت فرض یو مسلمان به په یو کلي کې میلمه شو که رشته داران دوستان خپلوان بیا نه وو نو د هغه کلي په مسلمانانو باندې دا فرض وه چې د دې سړي میلمستوب به کوي او تر دې پورې حدیث کې راغلي دي چې که چېرته د کلي خلک ټول بخیلان وو او دا سړی میلمه کونه نو ده ته دا هم اجازه دي چې پټ په پټ یا په زور دې خپل د خوراک په اندازه سړي واجب بیا چې کله اسلام عام شو او ټول کلي د مسلمانانو نه ډک شو نو بیا دا حکم دغه شو منسوخ شه ها د استحباب او د سنت حکم اوس هم پاتې دی او الله دې زموږ استاد په حال باندې رحم وکړي اوس یو بل ناروا خلکو جوړ کړي کار به د یو کس راشي د واده او ورځي به 9 کسان او دا څنګه واده ته به بللې نه یو وروان به دا روحي حرامه ده ګوره حدیث کې راځي چې کوم مسلمان ولیمې ته رابللی شوی نی او دی ورغو د ورنوتو په وخت کې دی غل دی او چې کله راوځي بیا دا کو دی دا کوي واچوله خېټه یې لګه او الله دې زموږ استاد په حال باندې رحم کې معاشره مې څه کول پکار دي بعضې وخت کې په میز باندې در سره یو داسې سړی کېني که نه چې په خوراک به دې پوه نه کړي لسو کسانو ټیبل دی نو لس څیزونه راوړي لس ټیکي راوړي نو د هر یو سړي حق یو ده یو سړی به 2-3 راغونډي کې ذاته به کېږي دا حرامه ده او بالکل د سړیتوب نه خلاف ده بعضې سړی به په خوږو باندې مړي مریان پکې هسې بدنامه دي نو زر زر به خوراک یې چې کیر د ځان زر ورسوم نو هغه نیم مګر ډونګه به ټول د کیر ځان ته راته شکي دا حرام دی لکه اندازه به لګي چې دا د لسو کسانو د بار راغلي نه چې دومره راواچوم چې د لسو کسانو ورسي پکې او بعضې ملګري الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي الله مو د کبر نه وساتي په دې خپلو سترګو مې لیدلي دي شی به راولي غلی غلی به جیب کې واچي خبر باندې پوه شو که نه نو دا ځان نه حرام دی 2 قسمه میلمستوب دی یو ته اباحت وایي اباحت څه ورته وایي اباحت دې ته وایي چې په کور کې ته یو روټۍ خوري یو پلیټ خوري او شا میلمه کړي او بیا په هغه ورځ د میزبان په کور کې دی په ځای باندې 2 خوري خیر دی دا اجازه شته په کور کې چې کور والا دله په پلیټ کې ټیکه راچي نو په شمار یې درچي او چې بیا د شا میلمه شوي بیا ښې ډېرې وخوري نو دا اجازه شته دې ته اباحت وایي خو دا اجازه نشته دی چې د هغې نه راوالي لفافه کې واچوي کور ته د ځان سره راوړي په خپله دې حرام کار وکړو غلان یې مو کړله او په خپلو بچو باندې دي حرام مو خوړو ها داسې یو خیران دی چې هغه مجمع راواغېسته او تا لیده کړه چې دا ستا شوه یا لفافو کې به نږدې دي او دله دلې کړه چې دا ستا شوه نو بس بیا ټیک ده څه بهکې جایز ده بلکې تر دې پورې فقهاري کې حدیث کې مرادي چې که حاجتمند نه دی که نه او چا دله څه شی درکړه او زکات نه و خیرات و ته مالداره وي او چا دله څه شی درکړه اخلی دا په قبر کې راځي چې وایي نه دی عمر فاروق رضی الله عنه د الله پیغمبر څه شی ورکولو و یا رسول الله ما دې حاجت نشته دی
پیدا الله بنده حاجت درته نشته نو وایي نه نو بل چا باندې څه صدقه کوي نو ثواب خو به دې وشي کنه. او دا یو قسم نعوذ بالله کبر مرازی غرور مرازی ناشکری مرازی یو سړی بچا د خاص کر په دې مطاف کې په بخوا دا خبره کېده یو سړی زمونږ سر په مطاف کې ملګری روان او ښه مالدار و یو سړی راغی لاس کې ورته یو سوریالي نوکي ناغلی را خو دې خو کړم ورته خیر وایي لدینه نو دا د دنیا غریبانان ګرځي بار بیا غیر ثواب دی وشي. الله پاک دی موږ تاسو د دې خبرو باندې د عمل توفیق را نصیب کړي. دا زکات په کوم اموالو کې دي دا غي مسله ذکر شو. اوس دا زکات د ورکولو طریقه څه ده او زکات بچا چاته ورکې نو د زکات د ورکولو طریقه دو خبر به ضروري بلکې درې. یو دا چې د ورکړې په وخت کې نیت کې د ورکړې په وخت کې بس کې نیت بکې د زکات چاله شي ورکې او ستاسو یقین چې د زکات مستحق دی نو د زکات عمر ته ما اخلا خو بس پر یې کې نیت وکړه زکات یو ها کور دې کوشش او د ورکړې په وخت کې د زکات نیت نه وکړي وروسته د سوچ راغی چې دا دې غلطي وکړله اوس د زکات نیت نو کوم سیز دي چې چاله به زکات کې ورکړیو که هغه سیز هغه په استعمال کې راوستلو وروسته ورپسې ته د زکات نیت کې بیا نیت نه کېږي او که هغه سیز هغه لا په خپل لاس کې موجود دی کور کې موجود دی په خپل استعمال کې لا راوستلی نه دی او بیا ته نیت کې نو دا نیت صحیح. او دویم شرط کې تملیک دی چې با قاعده به هغه سړی د خپل مال د زکات څخه مالک به جوړ کی. او دریم شرط به کې داري چې قیود شرطونه مرتونه به نه لګي چې لکه دا پیسې درکومه خو ګورو عمرې ته به بيزي دا من سبا خلکو یو لو جوړ کړي عمرې ته لګم نو تکرار څه خپل پیسې ولګي الله په پیسې دی چې دومره سخیه دومره خسرې نو خپل پیسې راول په هغه پیسو باندې زکات ده ولګا دا خو د الله پاک حق دی او دا در باندې لازم کړی دی او دا د نورو غریبانو حق نو د نورو غریبانو په حق باندې سړي عمرې ته لګي او بیا نو ممکن چې ما عمرې ته ولګول پیسې به ولور کی اوس داغه خوخه ده چې عمره به کوي که حج به کوي که واده به کوي او که کور به اخلي ځان نو دا درې خبرې یاد ساتم. یو څه شي دا ورکړې به وخت نیت دویم تملیک چې باقاعده تاغي دا والا او ته د دې مالک شوي او دریمه خبره ده چې د زکات په ورکړه کې به شرطونه او قیودات په اغشتون کې باندې نه لګي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.